roots and coefficient of quadratic equation. د دې ټاپک مطلب څه دی؟ دا چې دا quadratic equation مارا سي دا quadratic equation دی صحیح ده. وسته د x سکوير سره په خوا کې چې کوم انسر ده دې ته ویل کېږي چې دا د x سکوير کوفیشنت دی صحیح ده. د دې x سره په خوا کې چې کوم انسر دې ته ویل کېږي چې دا د x کوفیشنت دی او دا یو چې دا سره کانسټنټ دی. دا که تاسو خیال کوئ دا پکې هغه a دی دا پکې هغه b دی او دا پکې c دی. دا یو ټرم پکې لینیر دا په کوادریټک ټرم دی دا پکې لینیر ټرم دی دا پکې کانسټنټ ټرم دی. دا چې کوم کوادریټک ایکویشن دی چې کله دا زه حل کوم د دې نه دا جوابات راځي دا اینی دا جوابات نه دي دا دې راځي دې ته ویل کېږي روټس. څه ته ویل کېږي روټس ته. اوس په دې ټاپک کې وایي سو په دې ټاپک کې وایي روټس اینډ کوفیشنت چې د دې کوفیشنت او د دې روټسو د یو بل په منځ کې څه تعلق دی. و دا تعلق مطلب سره ګوره مثال د ورمغله یو کس راکې کوادریټک ایکویشن لکه دا کوادریټک ایکویشن موږ راکې هغه دا حل کړی شي نه ښه دې کوادریټک ایکویشن راکې او دې زموږ ته تاسو وکي چې د دې کوادریټک ایکویشن چې کوم جوابات راځي دا جواباتو جمع ماته وخایي چې دا جواباتو جمع بسې چې زې پلس کوم جوابات چې کوم راځي کنه هغه جوابات چې پلس کوم چې دا غینه بس راځي. دغه شانتي چې دویمه خبر دا وکي چې د دې کوادریټک ایکویشن چې کوم جوابات راځي دا جواباتو ضرب ملټیپلیکیشن به شي. د دې نه علاوه یوازې دا ونه چې جمع به شي ملټیپلیکیشن به سکوير به شي دا ټول هر سره به تا غستې شي چې زموږ کوېسچن دي شي وکی. یو طریقه خو دا ده چې دې چل وکا دا کوادریټک ایکویشن راواله دا حل کله څنګه چې ما دا دلته کې حل چې دا کله حل کې او د دې نه پس چې هغه کم جوابات راغلي هغه ته جمع کا او ورته وای دا راځي. خدا ډیر زیات ګران دا طریقه کار ډیر زیات ګران دی. نو موږ دې شارټ کټ طریقه معلومو د دې روټسو د دې کوفیشنت سره تعلق او باسو دا خبر ریپیټ کوم ګوره دا روټس نه دا جوابات د دې د کوفیشنت سره تعلق راو باسو چې د کوفیشنت په مدد سره موږ ته هغه جواب چې هغه ډایرکټ معلومیږي لکه څنګه چې موږ دا معلومول چې دا کوادریټک ایکویشن چې د به روټ څنګه آیا دا به ریل نمبرز وي که ایمیجنری نمبرز وي که ریشنل وي که ایریشنل وي نو دې خبره موږ ته څنګه معلومه کړو د دې کوفیشنت معلومه کړو پر کوادریټک ایکویشن کې دا a b c نه دي دا ډیر زیات اهم شیز دی صحیح ده. د کوادریټک ایکویشن کې دا a b c چې دا ډیر زیات اهم شیز دی د دې a b c نه ته د کوادریټک ایکویشن ډیر معلومات چې هغه حاصلول شي. لکه تاسو ما اوس وې په دې تیر شوی چې کم مونږ کلاسز اغستیو پاغه کې مونږ چل کړو پای کې مونږ د دې a b c نه دا معلوم کړو چې دا کوادریټک ایکویشن چې کم جواب راځي چې هغه بسنګ ریل نمبرز وي ریشنل وي ایریشنل وي ایمیجنری وي دا ته مونږ معلوم کړو. وس مونږ د قشانتی لري a b c نه مطلب د دې کوفیشنټس نه د دې نه مونږ دا معلومو چې کم روټس راځي چې آیا هغه مونږ جمع کو چې دا غینه بس راځي چې مونږ ضرب کو دا غینه بس راځي دا مونږ سکوير کو دا غینه بس راځي دا مونږ معلومو ټیک ده. نو د دې لپاره زه دې چل کوم چې د دې لپاره اصل کې زه جنرال فارمولا راو باسم ښه صحیح ده. ګوره مثال ته دا یو کوادریټک ایکویشن مونږ راوغستو ax square plus bx plus c is equal to 0 دا تاسو ته خبره قاعده پته چې جنرال فارم دی د کوادریټک ایکویشن چې په دې کې به دا a 0 نه دا کوفیشنت چې کوم دی د x square دا به دا به 0 نه دا جنرال فارم دی د کوادریټک ایکویشن. هر یو کوادریټک ایکویشن چې په دې شکل کې چې ته لیکل شي صحیح ده. کله چې دا ایکویشن حل شي د دې روټ څنګه یا هغه یا ډایرکټ د کوادریټک فارمولې نوم پته لګي چې x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a دا اصل کې جوابات دي ها. ته چې کله کوادریټک ایکویشن ډایرکټ معلومه کړه ډایرکټ د کوادریټک ایکویشن جواب هم د دې معلومه ګور دا کوفیشنت دي کنه دي ته معلومه د دې کوادریټک ایکویشن جواب ته دا مال کو په کمپلیټینګ سکوير په دې طریقو سره مال کو فیکټرایزیشن په کمپلیټینګ سکوير سره وکړه ډایرکټ د b په ځای د b ویلیو ولګو د a په ځای د a ویلیو ولګو c په ځای c ډایرکټ بل سوال حل شي کنه دا به سولوشن راوځي کنه دا به جواب شي. نو ماته ستوي د کوفیشنت د کوادریټک ایکویشن ډیر اهمیت ته د موږ ډایرکټ هغه جواب چې هغه راو باسي صحیح ده. کدا سودی ته په غور سره وګورئ د دې یو روټ چې هغه دا د -b plus square root b square minus 4ac divide by 2a یو روټ دی او یو روټ دی -b minus square root b square minus 4ac divide by 2a دا دوه روټس دي جدا جدا روټس دي په دې خبر باندې پوه شو. ما دې چې نو کوچ دا یو روټ دی کنه دې ته ما سوي الفا نوم مولور به لکه زه اوس بار دا شیز نشم لیکلی خو الفا بولی کوم دې مطلب چې دا او دا چې کوم بل روټ دی دې له مینو مور کوسو بیٹا لکه دې یو روټ ته مې سوي الفا پلس والے چې کوم یې سره ا ماینس والے چې کوم یې سره هغه ته مې سوي بیٹا مورته
و زما سوال کوم دار زه مچ دا جمع کوم چې دینه بس راځي ضرب کوم چې دینه بس راځي سکوير پیرم چې دینه بس راځي د دې لپاره چې کم اهم شیزونه هغه زراو باسم اولنی نمبر سره زه مکه چرته دا الفا او بیٹا ز جمع کم د دې بس راځي الفا څه شي دا ده کنه ماینس بی پلس سکوير روٹ بی سکوير ماینس 4ac ډیوایډ بای 2a دا ده کنه پمنس کې پلس ده پلس په لګو ډبل روٹ سره ماینس بی ماینس square root b square minus 4ac divided by 2a و دې دوه LCM سره دې دوه LCM چې هغه 2a دی مطلب دا ډینامینیټر نه بس 2a والا نیومریټر کې سری ډایریکټ ورغه minus b plus square root b square minus 4ac او plus او minus دا minus شي minus b plus minus سره minus b بشي plus د minus سره minus square root b square minus 4ac this پوری پوش دا پلس سکوير روٹ b سکوير ماینس 4ac دا چې کوم دی او دا ماینس سکوير روٹ b سکوير ماینس 4ac دا دواړه به کټ مطلب دا دواړه جمع شو 0 دی راغی جو 0 چې دې سره جمع کو واپس دغه راځي صحیح بل څه پاتې شو ماینس b او بل د اوسره ماینس b پاتې شو لاندې څه پاتې شو 2a ماینس b او ماینس b چې مونږه جمع کو دینه سره راځي ماینس 2b راځي کنه لاندې څه پاتې شو 2a پاتې شو 2 1 are 2 2 1 are 2 بر څه پاتې شو ماینس b لاندې څه پاتې شو a او دا سره روان دي الفا پلس بیٹا دا روان دي کنه دا الفا څه شي دا جواب دی جواب اولنی جواب دی دا مطلب دا دا الفا ده ها خبره پوهیږي دا بیٹا څه شي دا دویمه جواب دی لکه دا بیٹا شوی ماینس 2 دا بیٹا ده بیا ته دا خبره ریپیټ کوم دا a b c نه دی ګوره وکړي په غور سره ځان پوهه کې دا a b c دا شي زونه دی دا 2 او پای او 2 دا الفا او بیٹا دا شیزونه دي دا جوابات چې کوم دي پرې خبر باندې پوهیږئ اوس ګوره دې نه څه معلومي ګوره دې ته خبر غور سره وګوره یا خو دې چلو وکړه چې دا کوارډ ایکویشن حل کا او لاندې چې کوم جواب راشي دا دواړه جمع کا صحیح ده نو تا ته هغه الفا پلس بیٹا راوځي ګوره دلته کې زه د حکومت پریکټیکلی کوم ګوره دا دواړه چې جمع کوم د دې خبرې مطلب څه چې دا الفا پلس بیٹا می جمع کو کنه الفا می دې ته ویلې کنه جوابات ما تاسو بیٹا می دې ته ویلې دا ځان چې جمع کوم مطلب دا می جمع کړل لکه دا -2 او دا پلس او دا -1 او 2 دا می جمع کړل کنه صحیح ده پلس او ماینس شي ماینس نو -2 -1 او 2 دې شي کنه صحیح ده دې لاندې ود دی د 2 او د 1 چې LCM واله 2 راځي کنه دا 2 چې -2 ته ضرب شي دا به شي -4 دا 2 چې انت کې ضرب شي دا به شي ماینس دا 1 1 دا به شي 1 -4 -1 سره راځي -5 راځي کنه لاندې څه باندې شو 2 باندې شو دا سره الفا پلس بیٹا راغی کنه مطلب دا دی چې کوارډ ایکویشن دی هغه ته حل کا داغه جوابات ته جمع کا دا تی راځي و شارټکټ طریقه معلومه شارټکټ دا د ګوره تاسو راغه کوارډ ایکویشن موجود دی 2x² + 5x + 2 = 0 دا نه حل کوم دا نه دلته کې مې حل کړی دی کنه وس په دې ځکه کې دا حل کول نه کوم ډایرکټ ما دا فارموله راوسته کنه چې الفا پلس بیٹا ماینس b اور a برابر دی کنه مطلب کوم روټ چې راځي هغه چې ته جمع کې دا غنه بس راځي ماینس b اور a برابر ماینس b اور a برابر کنه وس ګوره تعالی دې څه پکار دی b پکار دی a پکار دی کنه نو ګوره دلته کې دا شیز a دی دا شیز چې دا b دی او دا شیز سره c دی نو مطلب دا کوم روټس چې راځي بیا راته مې دې چې کوم جوابات راځي چې کله جمع کوم هغه ته ویل کېږي الفا پلس بیٹا اره څه برابر دی ماینس b اور a ماینس په خپل ځای ورکو b دلته سره پای a سره 2 هغه جواب راغی کنه په دې خبره پوهیږئ په یو ځای کې مې حل کو په یو ځای کې مې خریل روټس راوېستل امه جمع کړل داغه نه جواب راغی په بل ځای کې مې شارټکټ طریقه استعمال کړه ما ته ویل شو چې بس هغه روټ جمع معلومه کړه دا مې راوېست خبره پوهیږئ حال بته کې چرته د توی چې روټس راو باسا نو بیا به ډایرکټ فارموله استعمال بیا به خامخا فارموله استعمال یا به فیکټرایزیشن طریقې استعمال او کوي چې د روټ جمع معلومه کوم دا یو طریقه مونږ معلوم کړ چې الفا پلس بیٹا برابر د ماینس b اور a او دې ته ویل کېږي سم اف روټ پرې خبره پوه شو نو کوارډ ایکویشن چې کوم دی داغه سم اف روټ چې دی هغه د څه ویل کېږي الفا پلس بیٹا ورته مونږ وایو او هغه څه برابرۍ د ماینس b اور a مطلب دا چې دا کوفیشنټ چې ته جمع کې ماینس b اور a چې ته وکې دا به څه د څه برابر د الفا پلس بیٹا و برابر ها وس مونږ ته ویل شي چې دا مثال ته وردا وس کوارډ ایکویشن دی ax² + bx + c = مطلب دا یو کوارډ ایکویشن دی مونږ ته ویل شي د دې چې کوم جوابات راځي د دې چې کوم جوابات راځي کدا خیال وکړئ دا دغه جوابات راغلي دا یې دا جوابات راغلي مونږ ته وایي چې دې جواباتو هغه ضرب معلوم کا خبره پوهیږئ
لکه دا چې کوم جواب دی دا -2 دا چې کله ضرب کم د -1 او 2 سره د دې چې کوم جواب راځي هغه معلوم کا. خو کوارډینیټ اکویشن چې هغه سالو کوم لکه کوارډینیټ اکویشن سالو کول ضروري نشته ډایرکټ د ضرب معلوم کا. د دې ضرب نه سره راځي ګوره -2 چې -1 کې ضرب ورکم د دې راځي +2 او لاندې په ډیویژن کې 2 2 1 2 2 1 2 د دې سره 1 دا ضرب دی ملټیپلیکیشن دی ها الفا بیٹا ورته ویل کیږي صحیح ده دا ملټیپلیکیشن الفا بیٹا نه 1 راځي دې د الفا ویل الته بیٹا ویل د دې د درې دوه ضرب نه 1 راځي خدا مره کوارډینیټ اکویشن حل کړی ما ته روټس معلوم شو دا غیر ضرب نه 1 راځي و دې شارټکټ طریقه کار معلومول غواړي چې هغه ز استعمال کما او زه چلو کما د دې هغه ضرب چې هغه معلوم کما نو ګوره ما راغستې جنرال کوارډینیټ اکویشن مې راغستې دا دغه فارموله ده او دی یو روټ ته مې الفا ویل هغه ته مې سیل بیٹا زه به چلو کم دا الفا او بیٹا په حل کم الفا او بیٹا کې ضرب ورکم چې دینه سره شي اصل کې بدا دغه د ضرب فارموله براوځي کنه صحیح ده نو دلته کې د الفا ویل څه ده -b + سکوير روټ b سکوير -4ac لاندې په ډیویژن کې دی 2a ملټیپلای دا ملټیپلای مولا ګولا دلته کې بشي -b - دا بشي سکوير روټ b سکوير -4ac لاندې بس شي 2a وس دلته کې نیومریټر دا چې دا جدا ضرب کا -b + سکوير روټ b سکوير -4ac دا په نیومریټر کې دا راواله دا ضرب کا هغه اخوا سره -b - سکوير روټ b سکوير -4ac او لاندې ډینامینیټر دا 2a د 2a سره دا قشن ضرب کا 2a ملټیپلایډ بای 2a برګه تاسو ګورئ خپه غور سره دی سی ته ګورئ دلته دا دی -b دا -b دلته هم موجود دی ٹھیک ده دلته کې دی b سکوير -4ac سکوير روټ دا b سکوير -4ac سکوير روټ دلته موجود دی خو د یو په منځ کې پلس دی د بل په منځ کې ماینس دی دا فارموله ده دا ولې راواله په د باندې سکوير ولګو -b هول سکوير په منځ کې به څو لګي ماینس په لګي دا فارموله ده a سکوير - b سکوير فارموله او دا دویمه راواله دا ولګو b سکوير -4ac او په د باندې څو لګو سکوير ولګو لاندې په ډیویژن کې څه شي 2 2 ز 4 a لچ په a کې ضرب ورکړه دا څه شي a سکوير په -b چې سکوير راشي په ماینس هم سکوير په b هم سکوير ماینس پر ماینس سره پلس شي او b باندې بس سکوير راشي دا به شي b سکوير او ماینس دا سکوير به روټ سره کینسل شي دلته کې بریکټ کې برابر څه پاتې شي b سکوير -4a سیدا پاتې شي لاندې څه پاتې شو 4a سکوير اخو به څه پاتې شي دا b سکوير په خپل ځای باندې اخو دا ز په دې کې لک شانتي لیکم ها دې ستو وسو ګوره دې نه پس دا ځای کم دی دا b سکوير چې دا په خپل ځای باندې دی او ماینس دا ماینس چې b سکوير د ضرب شي دا به شي b سکوير او دا ماینس چې -4ac د ضرب شي دا به شي +4ac لاندې څه پاتې شو 4a سکوير دا په خپل ځای باندې پاتې شو دا یو +b سکوير دا -b سکوير دا دونه کټ شو بر څه پاتې شو 4ac لاندې څه پاتې شو 4a سکوير دا 4a سکوير دې لیکل شم چې a ملټیپلایډ بای a 4 په خپل ځای a ملټیپلایډ بای a موجود دا 4 د 4 سره کټ شو دا بر a د لاندې نه a سره کټ شو بر څه پاتې شو c لاندې څه پاتې شو دا سره روان دي الفا ملټیپلایډ بای بیٹا مطلب الفا بیٹا روان دي الفا بیٹا دا دغه شان دي الفا بیٹا او تو c ور a و دې خبره مطلب څه دی دې خبره مطلب دا دی تعالی سو کوارډینیټ اکویشن درکې او تاسو چې دا روټ ضرب معلوم کا نو تا روټ سمره او بس کوارډینیټ اکویشن معلوم کا خو دغه کوفیشنټ نه دارا وستې شي د دې کوفیشنټ نه دارا وستې شي a b c کوفیشنټ دي کنه د لکه c ور a دی کنه د دې کوفیشنټ نه ته هغه ضرب راوستې تاسو به وګورئ دغه کوارډینیټ اکویشن ته وګوره د دې هم اقا جواب راځي څنګه چې دا دی ته خبره پوهیږئ ګور دا زه ته لګ صفاکوما او دغه ورته عالم ها دغه کوارډینیټ اکویشن څو دا 2x سکوير + 5x + 2 = 0 دا کوارډینیټ اکویشن دی دا پکې دی a دا پکې دی b او دا پکې څه دی c ما ته ول دی هغه ضرب معلوم کا الفا بیٹا معلوم کا الفا بیٹا سره برابر c اور a برابر کنه c سره 2 a سره 2 2 په 2 ډیوایډ کې سره راځي 1 تراغه کنه هغه ضرب ډایرکټ معلوم شو کنه ما و سوال حل نکو الته می سوال حل کړو پریکټیکل مې ته خو دلته کې می د کوفیشنټس نه راوسته په خبره پوهیږي نو هغه اگزامپل مې ته دی د وجه نه کړی چې دلته کې زه پاره بندا ثابتوم چې او بالکل ټیک راځي صحیح نو دا د روټس او د کوفیشنټ د کوادریټک اکویشن د یو بل په منځ کې تعلق شو په سم اف روټ لپاره او پروډکټ اف روټ لپاره چې هغه هم دغه کې لیکم چې پروډکټ اف روټ دا سره الفا بیٹا = c اور a دا پرې خبره باندې پوه شوي کنه
समस्या په دې کې نه دا اوس صفه کوم ته خو وکړي exercise number 2.3 question number 1 without solving the equation the equation چې دا وای حل کوم دا equation را لکړي دا یو سوال دی دا حل کوم find the sum د دې غ جمع معلوم کړه د څه جمع د roots ښه find the sum and product of the roots د دې چې کوم جوابات راځي دا غي جمع معلوم کړه د دې چې کوم جوابات راځي دا غي جوابات چې کله ضرب کم دا غي ضرب معلوم کړه دې جمع او ضرب نه ګوره د دې چې کوم جوابات راځي هغه جوابات دوه راځي کنه هغه جوابات دوه چې یو بل سره ضرب کې چې دا غي نه سره دوه چې یو بل سره جمع کې چې دا غي نه سره راځي of the following quadratic equation دا چې کوم یو quadratic equation دی نو سولوشن چې موږ سٹارټ کو اولنی نمبر کوېسچن دی 4x square minus 4x minus 3 is equal to 0 دا بالکل آسان دی په دې کې نور څه نشته خو د a b c ویلیو راوستل دي دلته کې د a ویلیو چې دا څه ده 4 د b ویلیو څه ده -4 او د c ویلیو څه ده -3 دا د a b c ویلیو دلته کې ګوره ډبل سوال دی دلته کې د a ویلیو څه ده 2 د b ویلیو 5 د c ویلیو 6 دلته د a b c ویلیو چې کم دي دلته د a ویلیو 3 د b ویلیو 2 او د c ویلیو -5 وز دې ماته څه معلوم کا الفا پلس بیٹا مطلب سم اف روٹ معلوم کا صحیح ده یا الفا پلس بیٹا لیکل یا لیکل سم اف روٹ وایي نو الفا پلس بیٹا برابر فارمولا سره -b اور a دا فارمولا ده کنو صحیح ده نو ماینس په خپل ځای د b په ځای باندې څه لګو -4 او لاندې د a په ځای څه لګو 4 ماینس او ماینس څه شي پلس نو 4/4 شو کنو 4/4 سره راځي 1 راځي نو سم اف روٹ سره راغی سم اف روٹ سره راغی 1 ریوانه پوښ پروډکټ اف روٹ به څه شي پروډکټ اف روٹ کوم د څه لیکيږي الفا ملټیپلایډ بای بیٹا اره سره برابر دی c اور a برابر کنو c برابر سره c -3 او a سره دا ده 4 نو -3 اور 4 دا جواب شو پروډکټ اف روٹ دا غي نه سره -3 اور 4 دلته کې سم اف روٹ لیکه ها دلته کې دا ون سیمول کو ګوردا دي سیمول کې سم اف روټس چې دا غي نه سره راغی دا غي نه راغی 1 صحیح نو ګوره چې کله تر دا کوارډ اکویشن راواله دا ته حل کې دا غي کوم دو جوابات راوځي چې ادوار ته جمع کې دا غي نه 1 راځي جوابات ماته نه معلوم دلته کې جوابات نه معلوم جوابات بیا په کوارډ فارموله استعمال ها چې کله جوابات حل کې دا غي نه دا جمع کې دا غي نه به دا راځي او چې کله دا کوارډ اکویشن ته حل کې جوابات راوځي او هغه ته ضرب کې دا غي نه به دا راځي دا هر سره موږ د سن راوستل د کوپیشنټ راوستل دا کوپیشنټ دي کنه دي د کوارډ اکویشن نو ځکه ورته ویل کېږي چې د کوپیشنټ او د روټس د یو بل کې تعلق صحیح ده دا بل کوېسچن دی په دې کې اوس مونږه سم اف روٹ راو باسو سم اف روټس اره څه برابر دی د -b اور a نو ماینس په خپل ځای دلته کې b سره 5 او a سره 2 نو دا جواب شو سم اف روټ سره راغی سم اف روټس د دې کوارډ اکویشن دا غن سره راغی -5 اور 2 پروډکټ اف روټس products of groups ته ویل کېږي الفا بیٹا نو هغه سره c اور a دلته c سره 6 a سره 2 دا بل حل کې 2 1 are 2 2 3 are 6 نو څه دی راغی 3 the product of root نه سره راغی product of roots دا غي نه راغی 3 دا څه شو جواب شو دا څنګه درېمه کوېسچن دی کې sum of root معلومه نو sum of roots اره څه برابرې د -b اور a دلته کې ماینس خو په خپل دی دا یو ماینس د فارمولې سره دا په خپل دی د b په ځای باندې سره 2 لاندې د a په ځای باندې سره 3 دا به شي sum of roots نه سره راغی -2 اور 3 راغی وصفه څه معلومه product of roots مطلب ضرب سره c اور a c دلته کې سره -5 او a سره 3 the product of root نه سره راغی product of roots دا غي نه راغی سو -5 اور 3 دا جواب شو ٹھیک ده دا وزن سره یاد ساتي ها we find the value of k the k value چې هغه معلومه کا k وس د کوم ځای کې دا کوارډ اکویشن د 2x² + kx + 6 = 0 وس دې چل کړی دلته کې چې اکویشن یې درکړی د اکویشن کې سم پروډکټ اف روټ دا یو طرف تکا د اکویشن نه هغه یو ټرم مال وځولې ده دا کوپیشنټ یې وځولې
نشته پکې د ایکس سکویر سره بخوا کې 2 دی شته لکه ګوره دا سم اف روټ او پروډکټ اف روټ خو به تا اله معلومول چې ستا سره به اے بي سی وکنه اوس هغه بي پکې نشته دی دای به ځای کې درکړی دی وایي ته دا کې معلوم کا خو د دې سره څه کنډیشن درکړي کنډیشن څه دی چې سم اف روټ د دې سوال نه دی د دې سوال چې کم جوابات راځي او د هغه جوابات کم جمع چی هغه او پروډکټ اف روټ د دې سوال چې کم جوابات راځي او دا جوابات او ضرب چې کمی ضرب دا دواړه به صحیح دا دواړه به ایکوال تاسو به خبره پوهیږئ زما د څه دا سوال له ګوره زر دلته اسی ډایګرامیټیکلی وباسم چې دا 2x سکوير پلس kx پلس 6 از ایکوال ټو 0 دا سوال دی دا چې وسته کله حل کې دلته کې به دوه جوابات راوځي یو جواب به دا راوځي صحیح ده او یو جواب به دا راوځي یو ته مې ریکټنګل او بل مې په سرکل باندې ډینوټ دا دوه جوابات دي کنه کنډیشن سره کړل دا ریکټنګل او دا سرکل دا دواړه چې ته جمع کې مطلب د دې دا دواړه جوابات چې ته جمع کې دا به صحیح دا به برابرۍ کله د دې دواړو جوابات لته سو کې ورکه ضرب ولا ورکه په خبره پوهیږئ دا کېږي دا چې کېدای شي مثال ته روټ سره وته 2 او 2 راوته 2 پلس 2 سره راځي 4 دغه 2 او 2 چې ضرب کې 4 دی راځي کنه دا هو کېږي دا پاسبل ده د دې نه زه دا مدد اغستې شم چې زه کې ویلو چې هغه ته معلومول شم په دې خبر باندې پوه شو و زه دا چې هغه صفا کوم زه به روټس نه معلوموم په یاد ساتئ ګوره زه روټس نه معلوموم زه صرف اوس د کې ویلو معلوموم خبره پوهیږئ اوس ګوره هغه اول سوال لیکم په سولوشن کې دا کوېسچن چې دی هغه په دوباره باندې لیکم کوېسچن هغه دی 2x سکوير پلس kx پلس 6 از ایکوال ټو 0 دا سوال دی په دې سوال کې د a ویلیو چې دا هغه د 2 د b ویلیو چې دا هغه د k او د c ویلیو څه ده 6 ده صحیح ده سم اف روټ باس د کړه نو سم اف روټس پس شي سم اف روټس چې دا څه برابرۍ دا برابرۍ د ماینس b اور a دې برابرۍ کنه دې برابرۍ اوس ماینس په خپل ځای کې د b په ځای باندې څه لګو k او لاندې د a په ځای باندې څه لګو 2 مطلب د خبرې دا شو چې سم اف روټس چې هغه څه برابر راغی د ماینس k او 2 زما خو سم اف روټس معلومول د ضرورت نه دی زه اصل کې k معلوموم صحیح ده یو خدا شو دویمه خبره product of fruits اگر څه برابرۍ product of fruits چې برابرۍ د c اور a نو دلته کې بل د c ویلیو چې دا غسنه 6 او د a ویلیو څه ده 2 2 1 are 2 2 3 are 6 نو product of fruit نه سره راغی product of roots نه راغی 3 اوس ګوره condition سره according to condition سره condition دا ده وای دا sum of roots چې کوم د دې سوال دی وای دا سری دا برابرۍ خبر پوهیږي equal by the product of roots condition خدا ده کنه the product of roots sum of roots وای product of roots برابرۍ و sum of roots موږ معلوم کړی هغه نه سره راغلی دا ده this is equation number 1 में हाँ ये equation number 2 में हाँ sum of root मोंग मालूम करे आगे नसर आ गए minus k over 2 और product of root that is equal to बखबर जो product of root मोंग मालूम करे नसर आ गए 3 आ गए वो गुरु तो खास के k मालूम करना दा 2 को डिवीजन करे दा जिसे अखवार मुस्तव चेंशी मल्टीप्लिकेशन था न minus k बराबर शी 3 2 6 न k बराबर शी दा minus या अखवार minus 6 न k वैल्यू बस राशि minus 6 پر راشي اوس ګوره د دې خبرې مطلب سره دا کوارډینیټ اکویشن دی د په ځای دا څه ولګو -6 دا -6 چې ته دلته ولګې کنه وکې دا -6 چې ته دلته ولګې د دې کې په ځای باندې او دا سوال ته حل کې د دې چې کوم جوابات راوځي دوا هغه چې ترې ور سره جمع کې دا غل چې کوم جواب راشي او دا غل چې ور سره ضرب کې هغه جوابات پسې مطلب سم او پرانو په ځبان یو شان دي او کوارډینیټ اکویشن د سره صحیح راخو صحیح د k ویلو راوته 6 ها -6 راوته صحیح وسره پرې باندې تاسو پوښ question number 3 find the value of k the k value دی وای چې معلومه کا if the sum of the square of the roots sum of the خو سره square دی square ها کوم roots چې راځي د کوارډینیټ اکویشن هغه چې ته یو square کې او د بل square کې دوه جمع کې صحیح ده د کوم کوارډینیټ اکویشن د دې کوارډینیټ اکویشن ها
دې کوارډینیټ اکویشن چې کوم روټس راوځي کنه د دې چې کوم جوابات راوځي هغه یو جواب سکوير کې او بل جواب سکوير کې او دواړه جمع کې وای دا برابر از ایکوال ټو 13 تاسو ما پر خبره کوي دلته کې بیا ډایګرامیټیک نقشان دی واسم x سکوير ماینس 5kx پلس 6k سکوير از ایکوال ټو 0 دا کوارډینیټ اکویشن دی دا تا حل کو د دې دا دوه جوابات راوځي یو ریکټانګل یو سرکل مطلب یو جوابدار یو جواب اگر د سوې وای دا چې کوم جواب دی دا برابر دا بس کې سکوير وای صحیح ده او دا چې کوم جواب راوته دا برابر دا بس کې سکوير وای او دا دوه به جمع کې وای دینه بس راځي 13 برابر دینه به 13 راځي د اصل کې دي شي وای ها نو ته د دې دا مدد استعمال کوته سمارم کا د کې ویلو چې دا معلومه ټیک ده ماشان چل وسره کومه ګوره دا کوارډینیټ اکویشن برابرم چې x سکوير ماینس 5kx پلس 6k سکوير از ایکوال ټو 0 دلته د x سکوير سره په خوا کې سره 1 نو د a ویلیو وسه شي 1 د b ویلیو چې دا وسه شي ماینس 5k x پنرالي نور چې وسه سي غونډه برابر علي خبره پوهیږي c چې هغه وسه شي c بشي 6k سکوير دا بشي c پر خبر باندې پوه شئ کنه وسه sum of roots چې د څه برابرۍ د ماینس b اور a دلته کې ماینس خدا د فارمولې دی د b ویلیو څه ده ماینس 5k دا د b ویلیو ده کنه لاندې د a ویلیو څه ده 1 ماینس او ماینس شي پلس نو دا به شي 5k نو sum of roots سره راغی sum of roots چې هغه راغی 5k صحیح ده او که تاسو خیال کړو د مخکې چې دا کم تفصیل ما بیان کو پاغه کې د sum of root تما څه ویلو الفا پلس بیٹا اسی مرتبه ویلو کنه نو الفا پلس بیٹا سره راغی 5k راغی product of root چې دی د زویم equation number 1 د زویم equation number 1 product of root چې دی अब څه شي product of roots ها انا څه برابر c ور a c دلته څه دی c څه دی 6k سکوير او divide by a څه دی 1 6k سکوير چې په 1 باندې ډیوایډ شي دینه سره راځي 6k سکوير راځي کنه نو product of root بس شي product of roots अब څه شي 6k سکوير او اته ما څه ویلو د مخکې تفصیل ما وپې الفا بیٹا مرته ویلو صحیح ده دته می سوي اکویشن نمبر 2 مرته وس کنډیشن څه ده کنډیشن څه ده according to condition condition څه وای sum of square of roots is equal to 13 दिशे वही कनो रूट से रे रूट यो रूट अल्फा दे कनो यो रूट से रे बीटा देसे वही चिदा अल्फा स्क्वायर के दा बीटा स्क्वायर के दा दोनों जमा के दिन बस राजी 13 बराई sum of square of roots वासल किदा दि कर दा दोनों जमा के दिन सरा 13 وز ګورا دلته کې را سره ډېر خپل کار کړی ګور وز دا کم تفصیل چې موږ بیان کوم چې څه خبرې وکړي هغه موږ په الفا پلس بیٹا وکړي او په الفا بیٹا وکړي اوس الفا سکوير پلس بیٹا سکوير باس کومه چرته نه راکړي د دې سره به څنګه چل کو دلته به د سکوير فارموله استعمالي سکوير فارموله به څنګه استعمالي کې د فارموله به استعمال کړئ تاسو خیال کړئ چې a پلس b هول سکوير چې دا څه برابرۍ دا برابرۍ د a سکوير پلس b سکوير پلس 2ab دا د سکوير د سم فارموله ده وایي کله چې دوه ټرمز تاسو سره د راشي چې هغه په جمع کې راغلي او پای باندې سکوير راغلي دي ته ویل کی د سکوير سم فارموله دا دی برابر اوس کله دلته خیال وکړئ دلته کې دا a پلس b هول سکوير چې دا په خپل ځای باندې ولیکا صحیح ده او دا پلس 2ab دی دا چې د فورموله سره شي ماینس 2ab بس شي کنه دا ورسره برابر شي د a سکوير پلس b سکوير برابر شي کنه دا خبره مطلب دا شو کچر ته دی a ته وې الفا جدا به الفا سکوير شي او b ته وې بیٹا جدا به شي بیٹا سکوير بشي او دا پلس ته جدا به پلس شي دا 2 بخپل ځای ولیکه a ته موږ الفا ویل او b ته موږ څه ویل بیٹا ویل ماینس دا بخپل ځای باندې a ته موږ الفا ویل پلس بخپل ځای b ته موږ څه ویل بیٹا ویل هول سکوير شو کنو نو مطلب دا الفا سکوير پلس بیٹا سکوير ان ټرمز اف الفا پلس بیٹا د دې برابر یو الفا بیٹا ریپیټ ها الفا سکوير پلس بیٹا سکوير ان ټرمز اف الفا پلس بیٹا او الفا بیٹا د دې برابر ویږي نو مطلب د الفا سکوير پلس بیٹا سکوير په ځای دا شی لیکل شم د الفا سکوير پلس بیٹا سکوير په ځای باندې څه ولیکم الفا پلس بیٹا هول سکوير او ماینس 2 الفا بیٹا او اخوا سره 13 د قشن ته ولیکم
دې پوری پوه شوي څه مسله پکې نشته کنه وز ګوره دا ما ولې داسې وکړل ځکه چې ما الفا پلس بیټا هر ځای کې زه معلوموم الفا پلس بیټا او الفا بیټا معلوموم که نو ګوره الفا پلس بیټا ما دلته معلوم کړی هغه څه دی پای اف کې دی که نو الفا پلس بیټا ویلو څه ده پای اف کې نو لکه زه څه ولګوم بس پای اف کې هول سکویر دی جو هول سکویر پې ولګوم ماینس په خپل ځای ولیکه 2 دی 2 په خپل ځای ولیکه الفا بیټا معلوم کړی سره 6 کې سکویر دی نو لکه څه ولګوه 6 کې سکویر ولګوه اخوا سره 13 دی چې 13 ولګوه دې پورې پوه شو دا سکویر به راشي په پای باندې به هم ولګي په کې باندې به هم ولګي اوس زما مین ټارګټ چې دی هغه د کې ویلیو معلومول دي صحیح ده پوهېږئ ماینس په خپل ځای باندې 2 6 are 12 نو 12 کې سکویر 12 کې سکویر دغه شی ولګوه اخوا څه پاتې شو 13 5 5 are 25 دا به څه شي 25 کې سکویر او ماینس 12 کې سکویر از اکول ټو 13 25 کې سکویر نه 12 کې سکویر لرګي څه پاتې شي 13 کې سکویر دا دې پاتې شي په نخوا څه پاتې شي 13 دا 13 چې کې سکویر سره پسې کې په ملټیپلیکیشن کې اخوا څه به چینج شي ډیویژن 13 ډیوایډ بای 13 بشي کنه 13 1 13 1 13 د کې سکویر ویلیو به سره شي 1 دا 1 چې دا 1 کې سکویر ویلیو 1 را لګا دا 1 دې لیکل شم چې 1 سکویر دې لیکل شم کنه 1 ته به سوالم سکویر روټ دا سکویر دې سره کینسل شو دا سکویر دې سره د کې ویلیو چې دا هغه سره اله پلس ماینس 1 دا یو شي کله موږ سکویر ختمو دا په ځای باندې پلس ماینس 1 چې لیکي جواب چې پلس ماینس 1 لیکل کېږي ویلیو را پلس ماینس 1 دا څه شو انسر شو ها ټیک ده په سوال باندې پوهیدل دا اصل کې نیم جواب دی صحیح ده دا چې کوم عبارتي سوالات دي په دې په سوال باندې کوشش کوئ اول ځان پوه کړئ کوېشن نمبر 4 find the value of k د k ویلیو چې دی وایي چې دا معلوم کړئ if the roots کچرتی دا چې کوم سوال له x square minus 5x plus k is equal to 0 دا چې کوم سوال له د roots څنګه differ by unity د یو بل نصیب په ایک مختلف unity ویل کېږي ایک ته د چې کوم روټ سي هغه د یو بل نه په ایک مختلف دي خبرې مطلب سره ګوره وکړه مثال تور دا سوال له x square minus 5x plus k is equal to 0 اوس خو دلته کې د k ویلیو پکا دا خو د k ویلیو مثال تور کاغه ولګی دا معلومه شو ځکه اصل کې د k ویلیو معلوم کړه دا سوال دا ما حل کو د دې نه دلته کې څه جواب راغی یو جواب چې دی هغه دا ریکټنګل بلته مې بلته مې سوي سرکل دا ریکټنګل او سرکل به څنګه دا به بل نه په ایک مختلف لکه څنګه ګوره کچرته دا دو جدا به تین صحیح ده یا به دا ایک خبر پوهېږئ ها ما دا خبره کچرته دا 2 جدا به صحیح 3 وي په ایک مختلف شو کنه خبر پوهېږئ کچرته دا یو 3 و دا یو 2 یا کدا 2 هغه به ونی مطلب دا دیو بل په ایک مختلف مثال تور کدا پورو جدا به پایتی یا کدا مثال تور 9 نو جدا به صحیح دا به 8 ونه به دیو بل نصیب په ایک باندې مختلف نو زه تاسو ته که مثال تور دا یو روټ الفا نو دا به صحیح الفا پلس 1 بای ونه په ایک باندې بل مختلف دي کنو کدا یو الفا مطلب 2 لبل به الفا پلس 1 مطلب 3 بای 2 پلس 1 3 شي کنه په خبر باندې پوهیږئ کدا یو الفا جدا به الفا پلس 1 شي دیو بل نصیب په ایک باندې مختلف دي دا کوېشن چې سالف کو نو څه به غور سره ته وکړي دا به څنګه سالف کو اول خدا سوال په خپل دی ولیکم x square minus 5x plus k is equal to 0 دا مې کوېشن ولیکو دلته د a ویلیو چې دا هغه دا د x square سره په خوا کې سره 1 دی دلته کې د a ویلیو 1 شوه د b ویلیو چې دا هغه دا minus 5 او د c ویلیو څه ده k ده صحیح ده No, let alpha or alpha plus 1 be the roots of the given equation. Huh? That is the equation city. Roots थी कने द्वंद्व बल न पर एक मुख्तलिफ थी कन अल यो अल्फा इबल बस अल्फा plus 1 अरे हमारे बारे पोष न गोरा sum of root چې هغه څه شي دی sum of root څه برابري د minus b over a ردی برابري کنو اوس په دې کیس کې به sum of root څنګه شي یو روټ الفا دی کنه پلس بل روټ څه شي الفا پلس 1 اسی به شي کنه دا برابر شي د minus b over a minus په خپل ځای b څه دی minus 5 او a څه دی 1 دلته ګوره دا به دي شي الفا پلس الفا ته شي پلس الفا بشي او پلس چې 1 ته دا به شي پلس 1 بشي الفا پلس 1 شو
اخوا څه شي ماینس ماینس پلس ماینس ماینس پلس پای 5 ډیوایډ بای 1 نس راځي پای الفا او الفا جمع کې څه شي 2 الفا 2 الفا پلس 1 نس برابر راغی د پای برابر راغی دیو ته ما سمې اکویشن نمبر 1 وجه څه دا ګوره دلته کې زما الفا او دا شی نه دي پکار دلته کې زما کې پکار دی صحیح ده نو کې و ماته الفا بیٹا نه راوځي product of roots اره څه برابرۍ د سی ور ا برابرۍ کنه product of roots بدل د څنګه ګوره الفا یو روټ دی دا به ضرب کې د دویم روټ سره بل روټ سره الفا پلس 1 دی کنه الفا به الفا پلس 1 سره ضرب کې سی سره دلته کې کې دی او ا سره 1 دی کې ډوټ بای 1 بشي کنه الفا د چې په الفا کې ضرب ورکم دا به شي الفا سکوير دې بشي یا که ضرب نور کې ډایرکټ دې څه ولیکه الفا انټو الفا پلس 1 دغه شنت ولیکه الفا انټو الفا پلس 1 ومنې کو او کې ډوټ بای 1 سره راځي کې راځي دیو ته مې سوي equation number 2 خپه غور سره د equation 1 نه با د equation 1 به زه حل کم د دې نه به ځان ته د الفا ویلیو راو بس صحیح ده چې د الفا ویلیو راوته ابر راولم دلته به پټ کم دا دلته کې چې کله پټ کم دا ځای به حل کم چې د کې ویلیو راوځي کنه الفا انټو الفا پلس 1 د کې برابر دی وایي نو زه بدل لیکم چې from equation 1 چې دی هغه څنګه دی equation 1 دې سره چې 2 الفا پلس 1 د څه برابر دی د پای 2 الفا به برابر شي پای په خپل ځای د پلس 1 اخواړو ماینس 1 بشي 2 الفا برابر شي پای ماینس 1 سره راځي 4 الفا برابر شي 4 په خپل 2 به ملټیپلیکیشن دی هول ډیویژن ته بچی شي 2 1 are 2 2 2 are 4 د الفا ویلیو سره نه 2 د الفا ویلیو 2 راځي نو غوښتل کې د کې ویلیو معلومه زبر د لیکو کوم چې from equation 2 اوس equation 2 سره دا دی alpha multiplied by alpha plus 1 is equal to k دا خو اصل کې equation 2 دی کنه نو alpha په ځای به څه ولګو 2 multiplied by د alpha په ځای باندې 2 او plus 1 او is equal to اخوا سره k 2 multiplied by 2 plus 1 سره راځي 3 نو 2 multiplied by 3 دا څه برابر شو د k 2 3 are 6 6 څه برابر شو د k ویلیو سره 6 دا answer ٹھیک ده دا شو په ایکسرسایز نمبر 2.3 کې اولی سلور سوالات نیکسٹ کوېسچن به ان شاء الله بیا سبا کوو